ونحن اليمين وأنتم شمال ونمحق راية سفيانكم. په دې ټک ټاک باندې یو نظم نه سواډر وایرل دی ونحن اليمين وانتم شمال دا یو ترانه ده او زمون عوام او خواص مولیان او طالبان خپ پټرن کې لګیا دي او په سلو موشن کې به کې ویډیوګانې جوړي او بیا به کې دام لیکي چې په دې نظم کې داسې کم اثر دی چې دا داسې یو جادو دی به چې څوک په دې باندې ویډیو جوړي هغه وایرل کیږي د الله بندګانو په دې کې د صحابه کرامو ګستاخی شوې ده د ابو سفیان رضی الله عنه په دې کې ګستاخی شوې ده ګوره جی د دې یو شعر دی هغه دا دی ونمحق رأیة سفیانکم مونږ به ستاسو د سفیان جنډه چې کوم دی دا ختم کړو د جنډ نه به وباسو او بیا مخکې وی ندوس علیها بانق النعال او د ابو سفیان دا چې کوم جنډه ده دا مونږ د خپل لاندې راولو او بیا مخکې وی فنحن العدو لشیطانکم مونږ ستاسو د شیطانانو دشمنان یو یعنی دلته کې اشاره چې کوم دی ابو سفیان او امیر معاویه چې څومره وغیره صحابه دي هغه طرف ته اشاره ده او بیا وی ونحن اليمين وانتم شمال د دې مطلب دا دی د دې مطلب دا نه چې بس مونږ خلاص والیو تاسو ګس لاس وایي معنی دا ده خو مطلب دا نه دی مطلب دا دی چې مونږ په صحیح لار باندې یو په هدایت باندې یو او تاسو گمراه یې لکه واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اصحاب اليمين خلاص والا سوق دي خلاص والا ما اصحاب اليمين سوق دي خلاص والا نبي الله فرمای في صدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة یعنی دا چکم اصحاب اليمين دي نو داغي بچکم دي په جنت کې دا انعامات وته ملاوي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم بیا د جهنم هغه تذکره ده بګی کنه مخکي نو ونحن اليمين وانتم شمال دا مطلب دی شیعان وی چې موږ په سم لار باندې یو تاسو بغلط لار باندې او دا ترانه شیعان ویل ده او دا چې کوم ترانه ده دا د شام او د سیریا د شیعانو ترانه ده او دا چې کوم موجوده ده احمد اشرفي د شام صدر هغه خلاف ویل ده نو په دې بنیاد باندې چې تاسو کله د عربي او نظم ورکوي نو کم سے کم په هغه باندې تحقیق کوي په هغه باندې رومبه دغه کوي دا موږ په دې باندې ویډیو جوړو دا ټیک ټاک دا نظم دا ټیک نه دی د مخکې چې کوم دي ډانسران وي هغه په طلع البدر علینا باندې به ډانس کولو نو تاسو د عربي دا چې کوم نظمونه دي یا د عربي چې کوم غاني دي د عربي چې کوم تراني دي هغه چې کوم اشعار دي نو په دې باندې وسره ویډیو جوړي نو په هغه باندې تحقیق کول چې وي آیا د نظم معنی سره ترجمه سره دا نه پس هغه باندې ویډیو جوړول دا څنګه کولو به په کاروم نه ده د فائدې سیس په میډیا باندې ورکول پکار دي دا غیر فائدې والے